شاعران که په پښتنه ټولنه کې د قام سترګې بللی شي نو عربیان ورته تلاميذ الرحمن وایي. د دوی لومړۍ هڅه دا وي چې د قام فکري سطح لوړه شي او هغه د خپل خالق د خپل ځان او د کائنات د هر راز صحیح ادراک وکړي. د ټولنې او خصوصا د طالب علمانو د ذهني او فکري لوړتیا دپاره یوسفزۍ ادبي دوستان یاد د خانپور په سرکاري ښوونځي کې د یوې لویې مشاعرې تابع کړې وه چې صدارت یې د اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزۍ صاحب کوو او د نن دور د نظم او غزل نماینده شاعر پروفیسر بغزاداني صاحب یې مشر میلمه و. مشاعره کې د یاد د ملګرو په شمول پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب، پروفیسر اقبال شاکر، پروفیسر راهی شاه راهی، فضل حکیم اندلیب، ساجد افغان، رضوان الله شمال، شوګیر عثمان خیل او نور ګڼ شمېر شاعرانو ګډون وکړو. ټولو میلمنو د یاد د ډېر محترم صدر ښاغلي حبیب عابد د کار او زیار ستاینه وکړه او په دومره لویه او کامیابه مشاعره یې هغوی ته مبارکي ورکړه. نور تفصیل ګورو د الخیام په دې رپورټ کې. ابو وصال اظهار الله، الخیام نیوز، خانپور، کوزدر. نو خوبونه دې به ویښه لیده نو خوبونه دې به ویښه لیده نو تعبیر یې په اودو کې ګورې نو خوبونه دې به ویښه لیده نو تعبیر یې په اودو کې ګورې او ته نو په ما کې خپل سکون لټوې ته نو لالونه په هیرو کې ګورې ته نو په ما کې خپل سکون لټوې ته نو لالونه په هیرو کې ګورې او نه نو بیخي به راته نه راګورې نه نو بیخي به راته خپو کې ګورې. په دې تخمونو کې څه چل غوندې دی په دې تخمونو کې څه چل غوندې دی په دې خیالونو کې پته لګي او دا شاعري څخه عبرت غوندې شوه. او زما عظیمه بابا جانا د خپل سر په بیا زما عظیمه بابا جانا د خپل سر په بیا دې پښتنو له به تقدیر جوړوم یاد ساته. د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي ستا په کوڅه کې مستانه چغې فقیر وباسي د رقابت پیریان د مینې له جاګیر وباسي ستا په کوڅه کې مستانه چغې فقیر وباسي او چې د آسمان د فیصلو نه یې ځان نه خبرو چې د آسمان د فیصلو نه یې ځان نه خبرو اوس دې په ځمکه باندې کرښې د تقدیر وباسي. د ژوند په باب له په دوه زړه کې رالوی شوی یم چې د کټ سر ته مې کتاب هم تماچه پرته وه او شماله خوب وینم هغه ورغوي اور اغستی زما په زړه چې به د کومې د لاسه پرته وه. قامونه په خلا کې سیارو باندې په شر دي زمونږ خلک په لارو ولو باندې په شر دي ملانو مې راشکه خپله پرېښې د ګډ وډ دي خانان هم د ملانو په دانو باندې په شر دي. چې ستا د مینې شي نو بیا خو د توبې نه تختم شډل پښتون یم زه به څنګه د وادي نه تختم شډل پښتون یم زه به څنګه د وادي نه تختم ما ته مې خپل تن کې شهید را یادوي زړګیا ما ته مې خپل تن کې شهید را یادوي زړګیا زه د هلال د پریوتو د تماشې نه تختم شډل پښتون یم زه به څنګه د وادي نه تختم. چې تر څو پورې ولس زما برباد وي وخت ستا دغه قصه به زما یاد وي او پښتنه مور به وي ګوره پېغله کونډه پښتنه مور به وي ګوره پېغله کونډه چې د ځمکې په سر دا رنګه جهاد وي. خبره چې د حق کوم غدار شم کافر شم خبره چې د حق کوم غدار شم کافر شم دا دور د اټل چې د پسته زمانه بدي ټوپک دې ورک شي ورکولی مې ځه کتابه ښځه چې په لاره دې کړم او جنګه ناولی ستا مخ دې ورک شي جنګه ناولی ستا مخ دې ورک شي زه د پښتون بچی بې پلاره دې کړم. قدم په قبر دی په شور ګرځي بې خوفه خانه په هر لور ګرځي او موږ د پخوا نه دغه ښه پېژنو ته چې د چا په اوږو سور ګرځئ.